تاسو مکتبه پکې کتلې ده دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جای ولادت ته سعودیان خو چاته نه خېږي مرګورو ته خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش ځای دی د حضرت عبد الله کور د کوم ځای د دوالو جهانو سردار پیدا دی صلی الله علیه وسلم اوس پکې لایبرری ده نو بهر تقدیر همدغه سره څنګه په څنګه د ابو لهب کور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورغه ورته وی کاکا تا ډېر عجیب کار وکړ ګوره هیڅ څه سونوي تا حرکت وکړ نو چې کله تا ما باندې د کوره گزارو کو نور نه بزته وکم ورته ستاده خبره می خوخه نه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا خبره کتا اومن له دا کلمه دی ویلا دنیا به د تا په قیادت باندې مجتمع وي تبه قائد ګڼل شي ناغه ورته کداغه کلمه زکه تاوی دی یا ایها الناس خبره کوله نه په دې ناس کې خو عمارم شامل دي تور او په دې کې بلالم شامل دي تور او په دې کې دا غلامانم ټول شامل دي دا ټول انسانان دي نو که بلال دا کلمه ویل نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم ورته بیا باغم تاسو سره برابر وینه که بلال دا کلمه ویله هغه هم تاسو سره برابر وي ابو لهب زماده پلات او منات قسم وي چې کوم فکر او نظریه ما سره بلال تک تور برابرۍ زبده هغه دین تر مرګ مخالفت کوم ځکه زه دا نشم برداشت کولای چې بلال به ما سره برابر ناشتي زه د مکه سردار او بلال یو تور حبشي دی پر دې غلام دی بل ورځ آزاد شوی دی به ما سره ملګری دی به زما برابرۍ کې ناشتي عزیزانو ناز میں کو استاد خدمت کی چې الله تعالی فرمایي چې و الی مدین خام شعیب آل مدین ته دوی رو شعیب علیہ السلام لګلو فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اغم دعوت ورکو چې لا اله الا الله خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا وزد الله پیغمبر تاسو ته الله را لګلې دا کلمه و لا اله الا الله لہذا د پیغمبر په خطاب کې ټول قران وګورئ چرته پیغمبر دا ذکر نه کړي چې یا اهل العرب یا اهل مکه یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له و او خلقو ضرب مثل فاستمعوا له دا مثال بیانول شي تاسو وګوته کې دی انسانانو ته وایي ځکه قران کریم دا د هدایت کتاب د انسانیت لپاره دا د هدایت کتاب د مؤمنانو لپاره دا د هدایت کتاب د متقینانو لپاره وی فرمایل چې هدى للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس بل ځای فرمایل هدى للمؤمنین بل ځای فرمایل هدى للمتقین چې دا قران کریم که انسان غواړي چې هدایت والم قران ولا هدایت ور کوي که مؤمن غواړي چې هدایت والم قران ولا هدایت ور کوي که متقی غواړي چې هدایت غواړم قران ولا هدایت ور کوي خو حافظ ډیر عجیب خبره کړې ده حافظ شیرازی چې عروس حضرت قرآن کعبہ کا براندازت عروس حضرت قرآن کعبہ کا براندازت کہ دار الملک ایمارا مجرد بین دزغوغا دا دزړه لوخه دا بصفاکه قرآن ته الله تعالی هدایت درکې کني ګنده زړه ته قرآن نه نوځي نه ګنده زړه ته دا خو ډیر پاک ذات کلام دی نو دې غوجلې ته نه نوځي وای زنه نوزم غوجلې تصمیم می پټوم نه زه کوم دې ته نه نوزم بدبون دې بګیدل نه صحیح او زما د غزړه چې د دنیا په محبتونو باندې ډک صحیح د غیر الله عظمت پکې پروتي د الله په ځای باندې دا خدا څخه ګنده غوجل ته ورته قران نه باسي قسم دې کړي ورنه نوځي ورته بل دا قران دا بس دا په سر تیریږي زمونږ قران یا په جبه ده یا دې ځای په سر کې په سر تیریږي ضرورت نه نوځي نه او دې چې کله ضرورت نه نوځي بیا د سړی نه ابوبکر جوړ شي دې چې ضرورت نه نوځي بیا سړی نه عمر جوړ شي دې چې ضرورت نه نوځي بیا سړی نه عثمان او علي جوړ شي دې چې ضرورت نه نوځي بیا د سړی نه امام ابن سیرین جوړ شي دې چې ضرورت نه نوځي بیا عطا ابن ابي رباح ته جوړ شي دې چې ضرورت ورنه نوځي بیا امام ابو حنیفه او امام شافعی ته جوړ شي دې چې ضرورت ورنه نوځي بیا حاجی امداد الله او قاسم نانوتوی ته جوړ شي حسین احمد مدنی او عبد الله سندی ته جوړ شي صحیح او دې چې په سر تیریږي یا په جبه نو یا ته جوړ شي بیا ته جوړ شي صحیح
بیا ته یاد جوړ شم او یاته نو الله تعالی دا قران زموږ زړه ته ورننه باسي تاسو ټول امين وای خدا زړه ورته صفا کوي ځکه حافظ ډېر خبر وکړه چې عروس حضرت قرآن کعبہ کا براندازد کہ دارالملک ایمارا مجرد بین تزغوغا هغه تشبیه ورکړی دا چې د ناوې په شان دی ناوې مخ ملخ کار کوي چې څوک له 50 روپۍ ورکړي موږ وطن رواج دی ناوې کټ کې ناس دی چاته مخ کار کوي چې څوک 50 روپۍ ورکړي اوس 50 نشته اوس سل کم از کم ډېر ورکوي ځکه ناوې هم یو ځل ودیږي بیا خو ولا پیسې نه ورکړي نو ډېر ورکړي چې په یو ځل سکار وشي اوس ناوې مخ ملخ کار کوي چې 100 روپۍ ورکړي نو حافظ وای چې دا قران یو ډېر خیسته ناوې ده د پیسې نه غواړي د پیسې نه غواړي د نوٹ نه غواړي د غواړي چې دا کم ځای ته ما ورننه باسي د غزا صفا کا دا رجوع آینه صفا کا دا شفاف او ترانسپیرنٹ کې چې زو ورننه وزم ځای پکې ونیسم او نه صرف قران بیا الله د غزل کې ډېر کیږي حدیث قدسی کې راځي جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرمائی کہ ما وسعنی ارض ولا سمائی بل وسعنی قلب المؤمن زنظم کے ذائقرم ناسمان ذائقرم ما خبر ڈیرے دا مسلمان زل کے واچولے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی بیعت تنہائی کی کینا قسم دے کتا خدای خپل زل کے انہی دے زمان مخبانی تو کا مولا روم ډیر عجیب خبره کړې ده چې چشم بند ولب بند و گوش بند چشم بند و گوش بند و لب بند گر نبینی نور حق برمن بخند ودا خپل شونډه وګنډه دا سترګې پټه کا وګونه بند کا تنهایی کې مراقبه وکړه زړه ته متوجه شو کډور دي صفائی که خدای دې پکې اونې دې وای ما پورې به مسخره وکړه چې چشم بند و گوش بند و لب بند گر نبینی نور حق برمن بخند عزیزانو الله تعالی زموږ زړه صفا کی تاسو ټول امين وای لږ زور سره عزیزانو الله تعالی فرمایا ایها الناس خلقو ضرب مثل فاستمعوا له یو مثال بیانول شي غوږ ورته کېده ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هغه خلک چې تاسو اوازونه ورته کوئ مشکل کشای د پاره حاجت روایه او مقصد براره د پاره دا ټول کې یو ځای شي یو مش پیدا کول نشي و ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب الله تعالی وایي چې دا مشرکانه اوازونه سوکي دام کمزور دي ته ایمان کمزور دي او دا چاته چې आवाज کوي دام کمزور دی عمل کمزور دی او دا عمل نه دا اوریدو کمزور دی اورینا اوریدو کمزور دی اورینا دی خو ګوري په دې مسلو باندې وختونه متي راوي زمونږ جګړې ټوله په دغه مړی اوري او کناوري صحیح د جمعې شپه لواشته کنيشته قسم دې پورې خلک خان دي بیرونی دنیا کې بیرونی دنیا کې خلک دې پورې خان دي چې لواشته د مړی او کنيشته او چې دا او دا ښه چکایشتا کنيشته ا دې کې ګوړه خلا کې چوارې خېدي مونږه پلار ته ګوړه چې دغه پچوان کم شیخ خو هغه پکې خدا صحیح کله هغه ګوړه خو نه ګوړه تقسیم او کې چوارې خو بیا چوارې تقسیم هوا دا دین بالکل ساينټیفیک دی ما او تا ولا به لګر کړه دا دین مو بینونی دنیا ته دومره نان ساينټیفیک کار کو چې هغه پچموځه کې مو پسې واتس دیس دا زموږ شیګال ونه دي نو دوی التوس جلوس شروع کړی د امریکا کې نو تا خلک مونږ ته پوس کې ټی باندې چل شوی دی دا دوی ولې د ځان دبي نو ما ورته لطیفه ویله مې په خوا یو انګريز راغله او ټي خان ته راغی نو ټي خان کې اتفاقاً د جلوس وته شیګانو دوستانو ځان دبو ناغه چانه تاسو کوي دا دوی ولې جالي ټول او ځان وي او دا سنجرونه دي ورسره ځان ټول غوسکو وې دا حضرت حسین شهید کړی شوی دی وې دا چا کړی دی هغه ورته دا یزید حکمرانو وې دا کوم ځای ناغه ورته دا کوفه کې کوم ځای کوفه کې وې دا کله ناغه ورته دیار له سوکاله وشو ناغه ډیر انوسنټلی معصومیت سره تاسو کې دای ته خبر اوس را ورسید ځکه هغه ډیر ساينټیفیک اپروچ والا خلک ته دا خبره د ایزین کې ناراضي دا خبره د ایزین کې ناراضي نو خدای ته وګورئ دا دین ساينټیفیک کې او په ساينټیفیک انداز باندې د دې لپاره امام ولی الله باندې ځان پوي کوي کته غواړي
چې دا دین ساينټیفیک کوم ابن رشد بګوره څوک بګوره ابن رشد بګوره او بیا نږدې به امام ولی الله ګوره نو ستا فکر به ساينټیفیک شي ته به دی باندې پوښي دین دا خبره په کوم انداز باندې کوم صحیح چې دا کاونټر فایر نشي چې دا بیک فایر نشي ما باندې کله مانم کله غي تاسو کې د دې مسعود راشم لیکچر د نه بیا تاسو کې وي شیعه او سنی کې څه فرق دی ځکه په دې لوبو صحیح ټول پويږي په دې خبرو ټول غي پوي دي وي شیعه او سنی کې څه فرق دی نو زه هم دا خو ډیره به وقوفي چې زه خپل تور عالم عدل لاس کور کوم چې زما خلاف استعمال کا نو زه بیا تورته ما سنی او شیعه کې دا فرق د دوی پولیټیکل دی دا سره دا هم پولیټیکل فرق دی دا سیاسي فرق دی چې دوی اهل بیت د رسول مستحق د خلافتو امنګو امت مستحق د خلافت دی سنیان وای چې خلافت د چا حق دی د امت حق دی شیعاګان وای د اهل بیت رسول وای د دین علاوه وام د نور ثانوي خبرې دي او زه بسنډاره باندې خبرې خیره چې زه خپل تور ورکم چې دا والا زما خلاف استعمال کا ځکه واستنه شیعه د سنی ستا عقیدت شیعه سره که سنی سره ته کوم دواړه په یو بل ورشه ته موږ دواړه په اول ته یو مشهور سړی دی ډېر لوی پالیټیشن دی هغه وی ډونټ وانټ ټو لانچ ا فایټ اگینست اسلام وی وانټ ټو لانچ ا فایټ ان اسلام موږ نه غواړو چې د اسلام خلاف جنگ وکړو موږ غواړو چې اسلام کې دنه جنگ پیدا کړو صحیح نو چې استا غړه به غټاړه وي صحیح داغه په نظر کې دانش دی شیعه کافر دی که سنی کافر دی داغه په نظر کې خدا دی چې دا ځان تسوک مسلمانانو وای دا ټول بډوخه خړم به دی په یو بل اوډه چې کمزور شي درته نو به دی په یو بل اوډه چې کمزوري شي درته بیا په تی یک مشور شنو بس داسې مالا او پیرا کاږي بیا په والو ته اساني عزیزانو ځان والو ته ما آسان کوي مونږ پته نشته جذباتي قوم یو ان سنس ما ته بل چاوي ویجی د امریکا په پاکستان حمله نه کوي ما ویلي وی چې کوم ځای باندې حمله وکړي بیا آباد کینو ما ته خواته ورشه گاوند ته نو کا آباد کړي تابو بیا آباد کړي صحیح کا آباد کوي خدای ته ګوري جنگ بغواړي جنگ خکار نه دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اذا لقيتم فاثبتوا فصلوا الله العافيه ولكن اذا لقيتم فاثبتوا خدای نه جنگ تمنا مکوئ خو که په سر دراله بیا تختمنو ته په سر دراله بیا مت خو جنگ ته پړی موها نو الله تعالی فرمای چې ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز الله تعالی فرمائے دے خلق لا تروس الله نه پیجندلې څنګه دا الله نه پیجنګړو حق دی الله تعالی د قوت او د غلبې مالک دی ان الله لقوی عزیز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير الله تعالی انتخاب کوي د خپل قاصدانو د رسولانو د انسانانو د منځو د فرشتو د منځو ان الله سميع بصير الله اوریدونکو لیدونکو بیا دوی واچ کوي دا ټول د په نگرانی کې پیغمبر واچ کوي چې دې سکی قدم په قدم ورته راهنمایي کوي فرشتہ واچ کوي چې دا سکی قدم په قدم ولا گایډنس ور کوي او وی فرمایل چې علم ما بین ایدیهم وما خلفهم الله تعالی پاشم پوهه دی چې څه د خلقو په نظر کې دی او هغه شی باندې هم چې دوی د نظر نه پوشیده دي وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ انجام کا ټول الله تسپارل شي ته په پلانینګ باندې مکلف یې ته په مکلف یې په منصوب بندای باندې نه هغه منصوب بندي نه هغه ته تاسو تیار نه یې صحیح کني زه توامو کوي خدا څه نه کوي تاسو سنت باندې عمل کوئ دي صحیح نو هغه سنت مونږه مصیبت جوړ کړی دی یا سبحان الله دومره مخلوق ته چاپیر پلوشن دی نو وی فرمایل چې الله یستفی من الملائکه رسلا ومن الناس ان الله سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور الله تعالی ته ټول معاملات او ټول امور سپارل شي او بیا ورپسې الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین عمومی خطاب دا خصوصي خطاب یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم خدای ته ټیټ شي ارکعوا خدای ته ټیټ شي رکوع معنا ټیټیدل
یا ایها الذین آمنوا ارکعوا الله ته ټیټ شئ واسجدوا الله ته سجده ولګوئ وعبدوا ربکم دا الله بندګي وکړئ د ژوند په هر میدان کې. اوس د رکوع او سجدې پسې د عبودو تصور څه شی دی؟ نو پته ولګېده چې دا عبادت په معنا عام امام الهند وایي، مولانا ابوالکلام آزاد وایي دا عبادت په معنا عام، او عبادت په معنا عام دی شامل د ژوند هر میدان لا. کته په بزنس کې اعبدوا ربکم الته ګوره چې الله څه شی جایز کړی دی څه ناجایز کړی دی. کته په جاب او سرویس کې الته ګوره چې خدای څه شی جایز کړی دی څه شی ناجایز کړی. ما طرف ته وګوره کله ما نه څوک تاسو کی وایي دا امریکای یا مغرب ترقی په څوکړه، نو زه ورته امریکای یا مغرب ترقی وکړه په کار کولو، په څه باندې؟ په کار کولو. الته چا ماما کاکا نشته، هغه په کار باندې یقین ساتي. الته دا شی پکې نشته چې زما جاب شروع کیږي ساره 8 بجې ازه بل 10 بجې ځان رسوم 100 بجې او بیا ډیوټي مې تر 2 بجو پورې 12 بجې بیا دفتر نه راوځم. الته لو بنشته او کدرې زله مسلسل په یو میاش کې 15 منټه لیټ شوي بسم الله I will sorry we don't need you we don't مونږ ته ستاسو ضرورت نشته. نو بیا بدی کې وي او غي در اوري کوم په ریکارډ باندې نو چې کوم ځای ته بیا ورسي او درخواست ورکې د بل نغې کمپیوټر تکلیک کی صحیح مونږ ورته سوشل سکیورټي سوشل سکیورټي نمبر دی په کمپیوټر کې دا څه کش کی په کمپیوټر ستاري کارت راشي وای د خپلانی ځای کار کو دا خدای والے دی بلټ راته صحیح هغه ولا پریکار نغې ورته sorry we don't have any job for you تر پر موږ سره سرویس نشته. نو ته بیا دې کې بل التاغوي خلق لکه د وی پشان په جخ کې نه نشتی هر سړی دې ته مجبور دی چې نیک برواني پاکینین کې کدا دا نه چې نه خلق دی کوم وقور ته ملاوي شي غیم ټوپ وای ځکه انسان کې دا کمزوري دا کوم انسانان دي خو نظام ولې وداسې جوړ کړی دی لکه د جوتی غوي هغه په جخ کې ورنه نشتی نه سړی با جخ سره دغه نیک رواني اګه دا ځکه سټي ماتيږي بیا سټ ماتيږي ولته خو چا کوروم نشته به چا کور نشته ذاتی کور د چام نه صحیح بانک نه پیسې وال کور خرید ماهانه بانک ته پیسې داخلي نو کدو میاشتې د پیمنٹ سٹاپ شو نو بس د درې میاشتې په لوم بلای هفته کې بانک والا راشي هغه جایداد نه کوټ وي توزه نو سره د بچو بیا ته پټ پات باندې پروت ما اوس دې ملګرو ته مې تاسو غوډل ته مزه وکړي الته خلک د خدای په قار اخته دي سړیو منډوي خزو منډوي جی دا تلو سکالو ماشوم هغه چې دا تلو سشي نو منډه شروع کیو هغه منډه چینا تر مرګ رواني نو زوم چې چا د رزق برابر دی خدای ته ګوري بل چرته لړ نشي بس هم دغه ته یې دغه کې خیر او برکت دی سوشیالوجی شته سماجیت شته خو بس کله په موږ ځان کې انسانيت پیدا کړه بیا ډېر خملت دی. عزیزانو الله تعالی فرمایا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا او ایمان والو رکوع کوي الله ته ټټ شي واسجدوا سجده کوي وعبدوا ربکم دا الله بندگی کوي د خپل پروردگار عبادت کوي. نو خپل پروردگار عبادت دا عبارت ترسنه دا د مسلمان عمل دی په هر میدان کې موافق د کتاب او سنت دا د عبادت عمومی تعریف دی د مسلمان عمل دی په هر میدان کې موافق د کتاب او سنت چې کده بزنس کې دروغ بنوي چیټینګ بنه کوي دوکه بنور کوي کرپشن بنه کوي تدلیس بنه کوي غش بنه کوي غرر نه بزان بچ ساتي. موږ کتاب البیو کې دا ټول اصطلاحات وای خو په عمل نه راوړوخه زمونږ دغه یو بل کمزوري ده چې موږ په اپلایډ ساينس باندې یقین نه ساتو اپلایډ ساينس باندې یقین نه ساتو موږ بس لکه راټه لګو لکه د بلبل پشان یا د توتی پشان جمله د کوچ ضربه ضربه ضربو ضربه ضربته 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 موږ صرف مې یادو یو کاکا زمونږ مولوی صاحب دراغه دا ستاره طالبان خو مولوی صاحب ټول لکه د سپي پشان غاپي په دې جمعه کې تراغه تر دې کې لکه سپي پشان غاپي اوس بس موږ هغه ثابته ده دي په کافیم تحریر سمبټ یاد کړی صحیح نو چې سترګې وته پټې کو طالبان راته مخامخ ناس دي نو که طالب په یو ځای نه پوي اسې په هم نه پويږي خو که بل فرض داغه ځین کې لا چیرې سوال کوم ناغه سوالو کې نه موري شه غریب په هم نه پوي هغه چې بیا سره شروع کوم ته فیضان خپل جواب وګوره نو پته ولګی دا چې زمونږه اپلایډ ساينس سره تعلق نشته په تطبیق نه پوي دا شی به تطبیق څنګه او د ژوند تعلق دا خو بضابطو یادول نه ژوند تعلق او تطبیق سره دی
د ژوند تعلق عملیت سره دی. عملیت چې نه کله ختم شي یا به تباہ او برباد دی. وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای اذا اراد احدکم ان يعمل شيئا فليتقن عمله او كما قال عليه الصلاۃ والسلام چې کله تاسو غواړئ چې یا کار کوئ پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم دومره مضبوطه کوا چې داسې بل څوک نشي کولای. که بلډینګ هم جوړي داسې پول مو جوړول ټان کوي هغه چې بیا ځوړند داسې ولاړی هغه ته ځوړند لاړ دی. صحیح ها هغه معلق دی وای دا سسپنشن پرې دی باچاوي زموږ ټان کوي پول چې دا خدای په قدرت ولار دی. نو زه په واپس رالم ما چې دا خدای قدرت وګورم دلته هر یو ټیکادار صاحب کرامت دی. صحیح هغه ټول بلډینګ هم د خدای په قدرت ودرای. عزیزانو خدای دې رحم وکړي. د ملک افسر فراډي دی د ملک ټیکادار فراډي دی د ملک کلرک فراډي دی. الله دې معافي وکړي. دا زړه درد و ځکه موږ ترقی نه وکړه ځکه موږ مخپړوان دي لړو نه. علامه دا وی ډیر په خوا کړو څه وي چې قوت مغرب نے از جنگ و رباب قوت مغرب نے از جنگ و رباب نیز رقص و دختران بے حجاب نیز سحر ساحران لال روز نیز غریا ساقن از قطع موت محکمی اوران از لادینی است نے فروغش از خط لاتینی است قوت افرنگ از علم و فن است از همی آتش چراغش روشن است قوت از قطع و برید جامن است مانع علم و هنر غمامن است. علامه فرمایي چې مغرب ترقی په چنګ او رباب نه کړي چې موسیقي کوي یا ګډیږي هغه ټول ورځ ګډیږي چې چټي وي خو دې سړی ټول ګډیږي او چې لا بیچ تلل شي د سمندر غاړه ته پرمه مولانا بجلیګر ته لطیفه ویله هغه ما هم پوسه کنه مالته په دا بیچ باندې دا خزه سړی ټول بربندي بس پټي مټي اچولي او دا سه بربند ګرځي ټول. صحیح د دې حیدرآباد انډیا حیدرآباد یو شاعر دی ډیر مشهور شاعر دی. دواتیا کال عمر شاید چې وصفاتی خو دواتیا کال عمر نن ندري کال مخ کې چراغه لاس انجلس ته نو د زمونږ مقتدیان دي نو هغه بوتال ته بیچ ته بوته چکر د دواتیا کالو زوړ بوډا نو چې غال تا کیفیت ولید د شاعران هډیر بازو کا خلک هغه بڑی غلط عمر میں صحیح جگہ پر پہنچ گئے. صحیح ځای خو ډیر صحیح ده خو عمر ډیر غلط دی چې سکول نه یو صحیح ځای تر رسیدلی یو. نو اوس مونږ لګیایو د هغه صرف دغه اتباع او تقلید کوو چې بربند ګرځي مونږ راځي مونږ هم بربند ګرځو. هغه میراتان ریس کوي مونږ راځي مونږ هم خدای سړی دونه وو سکو خدای سړی بربند دونه وو. صحیح میراتان ریس کوو هغه ډولونه غږی هغه میوزیک کوي مونږ راځو. علامه فرمایي نن سوره مو دوړان دي علامه دا ویر کړی دی چې قوت مغرب نے از جنگ و رباب نیز رقص و دختران بے حجاب نیز سحر ساحران لال روز نیز غریا ساقن از قطع موت محکمی اوران از لا دینی است. هغه ترقی په دین نه کړی چې ګنې دین پرې خو دی ها ای کې دین نشته ای کې دین وای چې کریسچیان هم هیڅ پته ورته نشته کریسچیان څه ته وای دا غي کریسچیانټي بس صرف د یو سټیکر نه عبارت ده چې موټر باندې بس سټیکر لګیدلی جیسس لارد څه شي جیسس لارد عیسی علی السلام خدای دی عیسی علی السلام سره پس دا هغه کیدر چې جیسس لارد یا به لیکلی چې انووک جیسس فار آل یور ډیفیکلټیز څومره مشکلات در باندې راځي عیسی ته आवाज کوا علیه الصلاۃ والسلام بس دغه دغه دین دی که وخت ورسره چرته په میاش کې اوزل د اتوار پر ورځ لاړ شي چرچ ته چرته راشي چرچ ته چرچ کې هغه پریسټ لګیایي الګي بایبل ورته سانګ په شکل نه ورته نه زکه کله لازم چې په لفظ پوښم خو ترانو می داسې عجیب ده چې مال صفته باندې پوه نشم نو زه بیا ورته چې دا کمزای وای دا مال راکړه چې زوم ګورم صحیح نو زم د خبرې خو ډېر خېل کلی خو تاسو ترانو سره خراب کړی نو ورته صحیح اشمه مې بل کړی او بیا یو د پریست مخه ته تیریږي یو دا خپل مولوی صاحب مخه ته تیریږي او مولوی صاحب مخه ته باکس پروتي نه کې پیسې اچي او مولوی صاحب ورته ګناونه معاف کوي چې د میاشتې سکړی معاف شو صحیح او زمونږ مسلمانان چې جمعه سره تعلق نه دا به تاسو ته عجیب لطیفه وه چې کوم مسلمانانو ته جمعه سره تعلق نه نه هلته ډامیننت کلچر خو کرسچیانټي ده نو دا غي نه متاثر یو دا غي طریقې کار نه دی جمعه ته راغلی نه نو کله ورته احساس شي ما ګناونه کړی دي
نو ماته ټلیفون کی وای چې زه راتلل غواړم کنفیشن کول غواړم دې عمل تاسو وای کنفیشن چې زه راتلل غواړم کنفیشن کول غواړم نو زه ورته ملګری که چرته دا معلومي زه کول غواړم هم که تا چرته دا معلوم که څه نمبر ټلیفون ما ته بیا وخایا زه هم کنفیشن کول غواړم وای چې نه زه تاسو ته راځم ما تاسو کې دا بسنګ کیږي وای هغه راته وای چې دلته خو بس یو لوی مولا دی نو د مورته زه خو نو هم دا چې لوی مولا خبر ته دی مولا یم صحیح وی چې یو لوی نو ما زه لوی مولا یم خو زه ګناه نشم معاف کولای کنه عذاب خو دغه چې ما سره دغه ډپارټمنټ ستنه دا محکمه ما مال راکړل نه ده وینه چې زه چلو کوم چاله لړشم زه ورتام اچاله مزه مرګریا یا خورې دغه تر کور په ګټ کې کینا خدای ته وژاړه اډو تذکرہ مکوا چې ما دا ګناه وای خدای ته ما الله زستا بندایم خدای ما معاف کړي دا ګناهونه ما نشوي دي دا کوتای زمانه شوی دا اوس لیست ضرورت نشته چې یو مدا کار کړی دی یو مدا کار کړی دی یو مدا کار کړی دی یو سړی جمعات کې ناست وي یا الله ما نه دا ګناه شي خدای معاف کړاتا یا الله ما نه دا ګناه شي خدای معاف کړاتا مولوی عبدالمنان صاحب تاسو ورته وای مولاوي ها ناغه اوریدل چې دا سړی خو یو ګناه ذکر کوي ناغه راي په ملای ولا ډب ورکړي د لزیه منکر شي ورته کې غصب دي کی وی اقرار کېږي ورته ما کني غصب دي کی منکر شو تا چې شی نه کړی نو ما ورته ما اقرار ورته وکړه خو تفصیل ورته مو وایي چې څه سمې کړی دی هغه ته معلوم دي وای خدای دا ټول راته معاف کړي صحیح عزیزانو عرض وکړو چې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم و ایمان والو ارکعوا رکوع کوي الله ته ټیټ شي واسجدوا سجده وکړي واعبدوا ربکم د پروردگار بندگی وکړي نو الله مزه کوي چې محکمی اوران از لا دینی است نه فروغش از خط لا دینی است محکمی اوران از لا دینی است نه فروغش هغه د دین عملیت نشته نه عیسایانو کې نه يهوديانو کې ځکه هغه مادي دنیا د خلکو فکر مادي دي خلکو فکر زه د يهوديانو سینګاګ تلاړم او دعوت را کړو کله کله ماره دعوت را کیندل سم سینګاګ ته یا چرچ ته یا د هندوانو عبادت خانه ته د دې ګیدرینګ وی نو وایي چې ته نو زور شم ورته ناغه سینګاګ کې ورته بیان وکړ تقریبا 70 منټ او بیا 45 منټ دغه سوال او جواب بیا اتفاق سره د هغه سینګاګ مشره چې و ربري اخذوا څه شي فلتم تاسو وسخه امامان مقرره وای ځکه دا فتنه را روانه ده نو هغه د سینګاګ ربري اخذوا اډیره ینګ و تقریبا 32 33 سال صحیح نو ما چې بیان وکړ ناغه سټیج تراله او لاوډ سپیکر باندې ودرېدا زما شکریا ادا کړه او د شکرې نه بعد وې چې دا مونږ خپل پیغمبر موسی علیه السلام دوره ډیر نه پیژندو لکه پاستر قاضي چې مونږه انټروډیوس کړو خپل پیغمبر سره دوی زمون پیغمبر زمون زیات خپېجنی صحیح نبی ما خو تراله we thank you very much they know that you people are not shaking hands with strange woman otherwise I would have hugged you به تاسو خو چا څخه پردې خل سره لاس نه ملاوي کني زما زړه غواړي چې غاړه مې درکړي زه دوه خوشاله شم چې زما زړه غواړي چې غاړه مې در سره ملاو کړي زموږ مرګره د افغانستان دی انجینیر دی ازما ډېر خادم دی نغره سره خواته ولاړو به خالصه مورته وخایا چې زما په نمائندګۍ د زما اسسټنټ ولاړ دی الله فرمایي چې علامه چې محکمه اوران از لا دینیس نه فروغش اسخط لاتینیه دا خبرې په ټولو خلکو خېلګي چې محکمه اوران از لا دینیس نه فروغش اسخط لاتینیس علامه فرمایا غوې ترقی د دی وجنه د کړي چې دین ته خیر باد ویل دي نه ترقی د دی وجدا چې لیکل د دې طرف نه کوي دا خو صحیح په دنیا ډامیننت دي نو مونږه مولا لکم انګريزي نو ورته نه دی بیاړو مولا نه دی صحیح ده مونږه کوم مولا متاثر یو لږ زور سره وایي چې انګريزي وردی ولا وجه ځکه چې انګريزي په دنیا مسلط شو کومه زمانہ کې چې فارسی په دنیا مسلط و بیا د مولا خبره خلکو ترغین او د څو پر فارسی باندې ورتله ولا چې کله عربي په دنیا مسلط و نو د مولا خبره به ترغی خلکو نه مله څو پر قسم دې کړه پښتو دنیا باندې مسلط شو بیا به عربم پښتو زکې ته بوله خبره تعالی غو کې دي چې له پښتو ورزي دا انسانان ذهني غلامان دي دام ذهني غلامی ده چې زبد مولا خبره اله اورم چې انګريزي ولا ورزي مولا خبره بالا اور چې انګريزي ولا ورزي او انګريزي ولا نو دا ډیسکوالیفاید مولا ده تاسو د حدود اډینس کې چې څوکړه نو مولایان ټول په یو غاړو
صحیح او نام نهاد مولایان چې 200 جملې د انګریزي ورتلیا په بل طرفو تاسو عوام د چا نه متاثر وای چاره دغه د 300 نه چې دا چاله 200 جملې د انګریزي ورتلیا لا کې جاهلانو ټول عزیزانو عرض میکوله تاسو خدمت کې چې علامه وای چې محکمه اوران ازلا دینیس نه فروغش اسخط لاتینی امونګه د علامه اقبال ته مصور پاکستان سوې ورته مصور اوس د مصور پاکستان دا قسمه خبرې دي ته مونږ وګ نه کیدو چې د مصور پاکستان د توري زینی غلامان ځان راو بسا چې محکمه اوران ازلا دینیس نه فروغش اسخط لاتینیس دا وی ترقی د دی وجنه دا چې د دی اړولی طرف نه لیکل کئ قوت مغرب قوت افرنگ از علم و فنس از همی آتش چراغش روشنس هغه علم و فنس دک روشن خیال بیا خبره چې روشن خیالي څه ته وای ځان بربند کا روشن خیالي څه ته وای ځان بربند کا خدای وسړي چې ټول شریک ګډیږي مونږه دا روشن خیالي دا علامه فرمایي آی پر روشن خیالای ترقی نه کړي هغه ترقی په علم فن باندې کړي دا آی ترقی په کار کړي دا هغه ترقی په مهنت کړي دا قسم دې الته چې تو ګوره پدا روډ باندې یو سیویل انجینیر او یو لیبر په کې فرق نشي کولای چې دې کې سیویل انجینیر کم یو دی دې کې لیبر کم یو دی الته دا فرق نشي کولای مونږ ورته دلته اس ډي او سه بول سو ورته یا ایکسین سے ورته وایو او بلتا رنر وایو سو ورته الته د رنر او د اس ډي او سه اس فرق نه د عملیات په میدان کې صحیح دا فرق به ال معلومه چې کله مازیګر دا رنر په ټویټا کرولا کې روان شي او اس ډي او سه په مرسيډیز کې تاسو په پتا لګو دا اس ډي او سه دی ځکه دې مرسيډیز کې کېناست او دا رنر دی ځکه دې په ټویټا کرولا کې کېناست خو د کار په اعتبار اس ډي او منډوي رنر منډوي الته کم چوری شته نه په کمزوري کې ته چلے دې شي نه اوس دلته کومګار یو سورہ ګوس سکولونه دی په پاکستان کې په لکونو دي نو سکول شته نو سټوډنټس دا سه ټیچروم کاغذ کې صرف تنخواګانې ډکې صحیح څه تنخواګان بیا د افیس استراشه افیس است یو اسانه باندې دا سیب سره ملاويګم سیب میټینګ لته لري سیب کله په سایت دورې لته لري یا میټینګ لته لري عزیزانو کار نه کیږي دلته د ملک او قوم به تر او هر یو سړی په دې باب کې پورا مجرم دی صرف دانه چې جنرال پرویز مشرف مرداباد یا شوکت عزیز مرداباد هر یو سړی کزان خود احتسابات واچو که 60% خلکو مزان خود احتسابات واچو خپل اصلاح وکړه ته ګوره چې د ملک په یو کال کې څومره ډیره ترقی کوي خو مونږ ټول په نړولو باندې اخته یو په تعمیر او په آبادی دا غي فکر چا سره نشته صحیح او ماته مولانا صاحب راته بل ازوي تا زوی پروس کال ریکوست میکړو چې ته نظر ثاني وکړه په خپل فیصله نظر ثاني ما و میکړه وینسو شو ما بس نتیجه نظر اول والا راوته چې مرزه چلته مرزه نو بیا ما اوس په نظر ثالث کوم وې امکان شته ما نتیجه به دقه راوځي ځکه ما چې زراشم نو حالات د وړاندې زیات خراب شوي چې راشم او ما زما ذهن سنسټیو دی په ما سر درد راځي ذهن می سنسټیو دی په ما سر درد راځي تاسو مې الله تعالی دې ملک او د قوم نگران او نگهبان شي تاسو ټول امين وای الله تعالی دې مونږ ټولو کې احساس پیدا کړي ټول وای امين نازیدانو علامه وای چې محکمی اوران ازلا دینیس نه فروغش از خطیلاتیلیس قوت افرنگ از علم و فنس از همی آتش چراغش روشنس محکمی از مزکمی از قطع برید جامنیس مانع علم و هنر عمامنیس اغوی ترقی دا په جامن راځي چې ته پینټ واچي او ځان بل سوټډ بوټډ کړی زمونږ وزیر خارجه صاحب دغه ود کیږم په 3 پیس سوټ کې 3 پیس سوټ کې هغه سوټ نو باسي ته وایي دې سوټ کې پیدا شوی دی صحیح اوس هغه وایي کدا پاکستانی ډریس مې واچو بیا به سپک پک ښکارم ډریس پک قسم دې کما ځان سپک کاری ځال ګرځم ټول خلک سوټډ بوټډ دي ازمام دغه ډریس وی د چې ایرپورټ تم چرته لاړ ګرځم هوډه د چې ایرپورټ تم لاړ ټول خلک ما طرف ته ګوري صحیح نو زمرګره ته وام ګوره دا جامه یو معززه جامه ده یو عزت والا جامه ده نور خلک نه چي نو مې زه پکې مشخص کارم صحیح زه پکې انا کې سوټډ بوټډ خلک کی هغه چې ما وګوري او ځایني دلته لابي کې ځکه نم نو وسه you can come here yes او بیا سره ستړي مشو کی او بیا نه تاسو کې do you come from
نو زه ورته وایم چې I'm from Pakistan. Oh, close to Afghanistan? Yes. صحیح. بیا کله کله ورسره خوشطبي وکم. We are not that much dangerous as you think. زه هم دومره خطرناک نه یم لکه دا څومره چې ستا خیال دی. No, sorry. Yes, geographically you people are close to. Yes, geographically I don't know. Ideologically we are or not. But geographically we are close to. So anyhow. نا علامه وی چې قوت اسقط غو برید جامنیس مانع علم و هنر هم منیس. علامه فرمای دا قوت د جامع په خراش او تراش ناراضي چې ته به جامه دغه پشان کې نشکار چې دغه پشان لکه هغه د زمونږ اسلاف چې ټول بدره سدرانی جمعیه چولې وي. ابن سینا تاسو خیالي پکچر کتل دي دا څه شه دي پټکې دي. امام رازی مو کتل دي صحیح دی پټکې دي. ابن الحسن مو کتل دي. ابن رشد مو کتل دي پټکې دي. زما زوی بل زوی پروفیسور ته مې چیرې تاسو یو چیټینګ نه کوئ ویغه وی اغسه وې ما چې د پرون راسي 3-4-5 ځله تا د یو فلسفر نوم واغسته سو 4-5 ځله تا یو فلسفر ته ریفرنس ورک او ما فایند اوټ کړی دا سړی مسلمانو خو تا ایوروس وینو ما وی چې پته نشته د امریکای دی کله برتانیې دومره خفل اسفر دی دومره خلاجک سره خبره کوي هغه ماته چې نو I know that is Ibn Rushd. Who? Ibn Rushd. He was a Muslim. He was from Spain. But in Spanish they call him Averroes. صحیح. نو سلطه بته لګیا ہے الحزن بګوري سب بګوري الحزن نو ته وایې چې خدای دا الحزن دا وسو د برتانیې ونه صحیح. موږ به فایند اوټ کړو مرګري ابن الحسن دی دا څوک دی ابن الحسن دی. نو ابو موسی الخوارزمی سوچ د الجبری فاونډر دی. د څه فاونډر دی؟ د الجبری فاونډر دی. الجبر والمقابله کتاب لیکل ډیر اهم جی. دنیا ته د زیرو قیمت خولې دی. دنیا ته د زیرو قیمت خولې دی. ټولي دنیا میکس روان دی په ابو موسی الخوارزمی باندې. عزیزانو تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ اور گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پر. اگر ټولو خیالي پکچرز ته تاو قتل د ټولو غټي غټي ګریم دي دا څه غټي غټي جامې مچولې دي لوی پټکی امریکای والا په اوس یو فلم جوړ ک څه شي جوړ ک یو فلم یې جوړ ک د فلم نامه د امپایر اف فیت څه شي د امپایر اف فیت او هر شپږ میاشتې پس یو چینل خې دنیا ته صحیح چې دا مسلمانان دا هغه انلایټن خلکو چې یورپ په ډارک ایجز کې اوسېدو دغه ته ساينس او ټیکنالوژي دومره ډېره ډیولپ وه. ساينس او ټیکنالوژي دا دومره ډېره ډیولپ په مسلمانه دنیا کې بغداد مرکز و څه شو بغداد مرکزو دنیا ته دا لایټ او دا رڼا ورکوله خو په مونږ کې به همتی پیدا کړه د برتانیې چې مسلط شو نو مونږ له پزین کې واچول وې دا جدید ایجادات کیږي دا ګورې کې د خرابای څه کوي نو په خپل پیجادات شروع کړه زمون په کتابونو باندې تحقیق وکړو نو مخپلوان دې لاړل مونږ ته کې د خرابای مونږ ته څه عقیده خرابای تاسو اوس په دې راړول چې ګورې ویکسین اون لګوي سونه ویکسین اون لګوي کني ما د شاوي نه چې د مولیان ځکه مخالفت کوي د ویکسین حالانکه تاسو وګورئ بچی کرپل پیدا کیږي کنه پیدا کیږي کرپل پیدا کیږي د چا لاس خپان ختی صحیح ځکه ایمیون سیستم کمزور شي او چې ایمیون سیستم کمزور کیږي شي په جینز کې راځي څه کې راځي په جینز کې راځي لہذا ویکسین دا غیر لپاره علاج دی چې دا ایمیون سیستم د مضبوط کې چې بچی کرپل نشي بیا به غریب څخه لوازه نه ویل کېږي ځکه دا خو له تدابیر دنیا ده نو تاسو له ذهن کې دا چولې دي چې دا ویکسین ملګوي دا د مسلمانانو نسبندي کوي څه کوي نسبندي کوي چې بچی پیدا نشي چرته دا وي نو ما یک دغه کار کوي خو ور سره ملګرتیا کوم چې شابه دغه کار خو کوي ځکه دغه د ټول نه اهم کار دی د ټول مونږ یو سنت ته کار ویل دي زوایم اوس لک فرض طرف ته متوجه شي چې زما فریضه صدا زما فرض زمونږ یو مرګره چا ورته تا واده کړی دی او واده مې کړی دی وی کار څه کې وی دغه کار ناغورته نه وی وام چې کار څه کې وی دغه کار وی نه بیا هم دغه کار دا دنیا په تدابیر روانه ده انسان د په تقدیر مکلف نه دی په تدبیر مکلف دی د خدای د دومره لوی عقل چې ور کړی دی د دې په قران کریم بار بار یو فلا تعقلون تاسو په عقل نه استعمالوي
اوس کدا عقل سورس نه وي الله تعالی بیا دې چیلنج کوي څنګه افلا تعقلون الیس منکم رجل رشید. اوس ته صرف آیت دې ته متوجه کې دا لوط علیه السلام الیس منکم رجل رشید دا ثابته ده. اوس الیس منکم رجل رشید تاسو کې څوک عقلمن سړی نشته چې عقل خبره ومکه په یو میدان کې. الله تعالی دې موږ ټول عقل لاکي. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. او ایمان والو رکوع کوي سجده کوي د خپل پروردگار عبادت کوي لعلکم تفلحون کامیاب بشئ فلاح او نجاح به مومئ. ورپسې فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاد. اوس د دې آیتونو تشریح سره ان شاء الله نیکست جمعه کې ان شاء الله اب اخری جمعه وی بیا به کې دا تشریح کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.